موږ ټول د پی ټی آی نه مستفي شو او په جمعیت علماء اسلام کې هم شمولیت وکړو. انشاءالله د آینده لپاره موږ ته دلته د راتلو ضرورت نشته چې کومې منصوبې زموږ او سمې انشاءالله د دې نوجوانانو د دې مشرانو په لاس به او جماعت علماء اسلام کې مې د خپلو ملګرو سره او د خپلو رشته دارو سره जमीयत की ललकार, कदम बढ़ाओ हो बेदार, ये है जमीयत की ललकार। चलो उठो है वक्त पुकार, ये है जमीयत की ललकार, कदम बढ़ाओ हो बेदार, ये है जमीयत की ललकार। शेखुल हिंद का ख्वाब सुनो। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। زه شفی تاسو ته مخاطب یم. زه د دې نه مخکې د پی ټی آی سره ملګری وم، اوس د پی ټی آی نه مستعفی شوم او په جماعت علماء اسلام کې مې د خپلو ملګرو سره او د خپلو رشته دارو سره اعلان وکړو او انشاءالله زموږ به راتلونکی پروګرام په سمن کې غټ پروګرام یو په هغې کې به شمولیت کوو او زموږ مېلمانه شیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. موږ په پی ټی آی کې یو او د هغې نه اوس مستفي شو، په جمعیت العلماء اسلام پارټۍ کې هم شمولیت وکړو. موږ د الطاف خان او د سبحان الله ډېره شکریا ادا کوو چې هغوی راغله او دلته هلې ځلې وکړې. زموږ ټول خاندان چې کوم دی تاسو ته د کیمرې په وسادت سره ښکاري، موږ ټول د پی ټی آی نه مستفي شو او په جمعیت العلماء اسلام کې هم شمولیت وکړو او انشاءالله آینده لا عمل به کېږي او غټ پروګرام به چې کوم دی هغه به هم کېږي انشاءالله او نور چې کوم دی خپل کوشش به کوو چې دې پارټۍ ته نور هم زموږ چې کوم رشته دار پاتې دي هغه به هم راولو، د هغې پرنس کانفرنس به هم کېږي انشاءالله، تاسو به یې ووینئ انشاءالله. السلام علیکم. مونږ د افردیر شرینګل زموږ سره تعلق ساتو. زما اسماعیل نوم دی. مونږ مخکې پی ټی آی کې وو، اوس د پی ټی آی نه مونږ راغلو مستعفي شو. د جماعت اسلام سره اعلان وکړو په دې پارټۍ کې بس مخکې مونږ دغه چلوو او انشاءالله تعالی چې کوم دی نو دې ته به نور زموږ ورونه زموږ ملګري او زموږ خاندان زموږ کلیوال راځي انشاءالله تعالی. او موږ د ډېره شکریا ادا کوو چې راله زموږ ته او شران په کې هم دی د دې ټولو شکریا ادا کوو. او بل دا شعر انشاءالله موږ به هر ممکن کوشش کوو چې دوی څومره مسایل دي دوی ته به یو عزت میلاویږي، مسایل به حل کېږي، دوی ته مخکې یو لار ښودلی کېږي، دوی ته موږ چانس ورکوو انشاءالله دا په خپله د دې علاقې دا قیادت سنبال کړي، خپل مسایل په خپله من حل کړي. نور نه دې نه علاوه چې دا څومره علاقه د مشران دي او ځوانان خلک د خاص طور باندې په دې کې موږ د سټوډنټانو ته مشرانو ته نور چې هم څومره دي ته موږ دا پیغام ورکوو چې تاسو راشئ په دې قافله حق کې موږ سره شریک شئ. انشاءالله په دې کې به ستاسو خبره هم اورېدلی کېږي، په دې کې به تاسو ته عزت هم میلاویږي، په دې کې به تاسو ته انشاءالله دغه مطابق کار به هم تاسو ته کېږي. او دا پیغام د ټول تاثیر شرینګل ته بلکې د ټول ضلع دیر ته انشاءالله را روان وخت چې داسې وي چېرې دلته کې موږ الله تعالی څه اقتدار دپاره راولي نو ټول هغه ضروریات چې کوم موږ ته میلاویږي دا به د ټولو په مشوره باندې د هر یو کس په دې کې حصه وي، د هر یو کس په دې کې مشوره انشاءالله په دې فرد واحد یا یو خاندان یا یو ګروپ په دې باندې قابض نه چېرې هر شی د هغه په لاس کې دا ټول شورا په نظام به چلیږي انشاءالله. هر مو د راتلو د احسانونو را په غاړه کړو، ما هم درله زړګی د مینې ډک تحفه ساتلی دی. زه د دې ټولو راغلو ملګرو شکریا ادا کوم، دې ته خوش آمدید ویم او بقایا داسې ده چې موږ ته د دې خلکو ډېر ضرورت دی په وجه د دې چې دا کلي آباد شي، دلته کار وشي، د دې خلکو ضمیر راپاڅېدو. د 14 کاله چې کومه ناکامي وه او کم زیاتی و، د حلقه د اوبو نه محرومه، د سکول نه محرومه، موږ د بجلۍ نه محرومه، داسې څه مسله نشته چې د مسلو یو ګډ دی. خو چونکې موږ خپلې منډې تړلې وهلې، موږ ویل چې موږ څه په دې کې نور اشتراک وشي او د دې کلي کلي نه خلک راوځي. نو الحمدلله تاسو وینئ چې د یو کس د خپل یو کور نمایندګي کوي، د دې به یو غټ پروګرام کېږي انشاءالله، هغه به یو غټ شمولیتي جلسه وي. او زه دې ته دا یقین دهاني ورکوم چې را روان وخت هم ستاسو دی، تاسو به د دې قوم کارونه کوئ، تاسو به د دې خپل کلي کارونه کوئ، د ذات د کارونو نه علاوه انشاءالله دیو به پالش کېږي، مخکې به بدلی کېږي، دیو سره په وخت میټینګونه کېږي او انشاءالله امید دی دا نوجوانان چې کوم رالل
د دیو په دې زمونږ په واټر بور منصوبه کې هم ډېر لوی کردار و چې دیو دې خپلې محله کې ودرېدل او چونکې کوشش یې جاري و چې زمونږ د محله هم دغه شان کامیابه شي. انشاءالله د آینده دپاره مونږ ته دلته د راتلو ضرورت نشته چې کومې منصوبې زمونږ او سم وي. انشاءالله د دې نوجوانانو د دې مشرانو په لاس پی او زه د حاجي شمس الرحمن صاحب ډېره شکریه ادا کوم چې دې په لږ وخت کې مسلسل د ده سره په لیست باندې پروګرامونه پراته دي. زه دیو ته یقین دهاني ورکوم چې دا به انشاءالله د دیو د آخرت او د دنیا دواړه کامیابي به وي. او ډېر خلک په سوشل میډیا قسمه قسم بیا خبرې کوي چې ته جنت ته لاړې تال ته لاړې. مونږ تعلیم سړی په هر څه کې یاد وي، په مونځ کې یاد وي، د خپل بچي د ژبې ازادېدو الف با دپاره یاد وي. مونږ تعلیم په نکاح کې یاد وي، د زکات په مسایلو کې یاد وي، مونږ تعلیم په حرام حلال کې یاد وي. خو چې کله د الیکشن وخت راشي مونږ علیم ته ستا کار نشته. او بیا چې کله یو مسله راشي د اسلام خلاف وي، بیل وي، یا په ملک مهنګایي راشي، نو د قوم آواز په علیم باندې وي. دا زمونږ تسلسل دی، دا زمونږ د هغه منشور. الحمدلله د پارټۍ په نسبت باندې دا ده چې زمونږ خو یو منشور دی، په هغې روان یو. خو هغې کې دا ده چې یاره د ضلعې کابینې مسلسل رابطه ده. بیګا قاضي ایاز هغه د بار کوم وفدونه چې د کوارډینیټر دی هغو د طرفه میسیجونه را روان دي، د صوبې طرفه را روان دي او هغو ډېر شکریه ادا کوي او هغو کوشش کوي چې تاسو د پروګرام رامخکې کوي. نو موږ ته خو پته ده چې د دې موسم اوس فلحال اجازت نه ورکوي، ډېره زیاته یخني ده. انشاءالله پروګرام به کوو. نو الحمدلله زموږ په پارټۍ کې مینه ډېره ده. نو چې بیا څه داسې یو کردار ادا کوي سبحان الله د خپل خدمت تر د وسه پورې زموږ جاري دی. د خپل کاروبار هم په ځای دغه شان ودرولی دی. خو موږ وایو چې د قوم د خدمت وشي نو انشاءالله دیو ته وایم چې دا هر څه به ستاسو لاس کې. جانشیر بھائی زموږ خو دا کار دی چې د منصوبو مخکې منصوبه بندي روانه ده، خو چونکې موږ هغه وعده چرته هم نه ده کړې او نه یې کوو. د دې منصوبې چاته علم هم نه و، بلکې میډیا والا ته زیات علم خو تاسو هم خبر پاتې نه شوئ. منصوبه شروع شوه. زموږ د نورو منصوبو انشاءالله د هغې منصوبه بندي روانه ده او انشاءالله دا نوجوانان به ورپسې د دیو په لاس به کېږي او انشاءالله فلحال دغه منصوبه جاري ده. او زه د خپل ملګرو ته یم تاسو بره ګوریال کې ماشین دی هلته خېږئ، خپلې منصوبې ته ودرېږئ، لاندې ستاسو کمې کمی هغه رامخې ته کوئ او دا ګاډي سره ورځئ. خپل کار هغه سړي ته رسوئ، مه پارټۍ ته ګورئ، مه د چا نسل نسب ته ګورئ چې د چا ضرورت دی هغې ته منصوبه ورسوئ. انشاءالله مخکې زموږ په منصوبو کوشش روان دی. خو بعضې شیونه داسې دي چې زموږ سکول کول دا د ګورمنټ کار دی او موږ سره د دې دپاره څه فنډ داسې نه وي او که موږ جوړ کړو نو هغه چلول ګران دي. نو انشاءالله دا هم زه د ټول حلقې ته وایم که چېرې الله تعالی موږ له د عوام د نمایندګۍ د حق راکړو نو انشاءالله ډېر ځایونه د سکولونو نه خالي دي، ډېر سکولونه ناپیده شوي دي، ډېر د بجلۍ مسلې دي. انشاءالله په دې باندې به موږ مخکې عمل کوو او انشاءالله دا حلقه به کامیابه. जमीयत की ललकार, कदम बढ़ाओ हो बेदार, ये है जमीयत की ललकार। चलो उठो है वक्त पुकार, ये है जमीयत की ललकार, कदम बढ़ाओ हो बेदार, ये है जमीयत की ललकार। शेखुल हिंद का ख्वाब सुनो, हक की तुम